بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 31 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل: اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا إنما يكون على 4 أقسام. الأول أن يتنازعا في الفاعلية فقط، نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني أن يتنازعا في المفعولية فقط، نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازعا في الفاعلية والمفعولية ويقتزي الأول الفاعل والثاني المفعول، نحو ضربني وأكرمت زيدا. الرابع عكسه، نحو ضربت وأكرمني زيد. دینا مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې ده چې په المقصد الاولو کې صاحب کتاب 8 فصل قائم کړي دي. په لومبي فصل کې مصنف د فاعل تعریف ذکر کړو او د فعل، فاعل او د مفعول متعلق بعض بنیادی او ضروری قواعد هغه ذکر کړیو. په دویم فصل کې مصنف یو اهمه مسله بیانوي او هغه مسله د نحویانو په خپل منځ کې اختلافي ده او دغه مسله مشهوره ده د تنازع الفعلان په نوم باندې. نننی درس کې به مونږه لومبی دا کوم عبارت چې مونږه ذکر کو ته دې خلاصه به بیانو، ورپسې به مونږه د عبارت د حل کولو کوشش کو او بیا په دریم نمبر باندې به مونږه ته دې عبارت ترکیب کو او په دې کې کم نحوي فواید ذکر شوي دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه د ذکر کولو کوشش کو. نو مصنف فرمایی چې کله دو فعلونه تنازع کوي په داسې اسم ظاهر کې چې دغه اسم ظاهر د دې دواړه فعلونو نه وروسته وي او د تنازع مطلب دا دی چې په دې دواړو فعلونو کې هر یو فعل دا غواړي چې دغه اسم ظاهر دا زما معمول شي. نو تدې تنازعي 4 صورتونه دي. لومبی صورت دا دی ان یتنازعا فی الفاعلیت، چې دا دواړه فعلونه دا تنازع کوي په فاعلیت کې، یعنی هر یو فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما فاعل شي. تدې مثال دی ضربني و اکرمني زیدون. نو دلته دا ضربني و اکرمني دا تنازع کوي په زید کې، ځکه چې زید دا اسم ظاهر دی او تدې دواړو نه وروسته دی او د ضربني و اکرمني دواړو ته مفعول میلاو شوی دی. دا یا ضمیر منصوب متصل د ضربه دپاره هم مفعول له او د اکرمه لپاره هم موجود دی، لیکن د دواړو تنازع په زید کې لا ضربه وای چې دا زما فاعل شي او اکرمنی وای چې دا زما فاعل شي. نو دا د تنازعي لومبی صورت دی چې د دواړو تنازع دا په فاعلیت کې وي. دویم صورت دا دی ان یتنازعا فی المفعولیت، چې هر یو فعل دا غواړي چې دغه اسم ظاهر دا زما مفعول جوړ شي او تدې مثال دی ضربت و اکرمت زیدا. نو دلته ضربت و اکرمت دا تنازع کوي په زید کې. ضربت وی چې دا زید دا زما مفعول شي
او اکرمتو دا غواړي چې دا زید دا زما مفعول جوړ شي. نو د دې دواړو تنازعه ده په زید کې هر یو وایي چې دا زما مفعول جوړ شي. د تنازعي دریم صورت دا دی ان یتنازعا فی الفاعلیة والمفعولیة، چې د دواړو تنازعه وي په فاعلیت او په مفعولیت کې. یعنی لومبی فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما د پاره فاعل جوړ شي، او دویم فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما مفعول جوړ شي. او د دې مثال مصنف ذکر کړی دی لکه ضربني و اکرمتو زیدن. نو دلته د ضربني او د اکرمتو دواړو تنازعه ده په زید کې. ضربني ته چونکې مفعول ملاو شوی دی نو دی دا غواړي چې دا زید دا زما دپاره فاعل شي، او اکرمتو چونکې هغې ته فاعل ملاو شوی دی دا تا ضمیر فاعل دی، نو دی وجې نه د اکرمتو دا غواړي چې دا زید دا زما دپاره مفعول جوړ شي. نو د تنازعي دریم صورت دا دی چې د دواړو تنازعه وي په فاعلیت کې او په مفعولیت کې. خو لومبی فعل دا وایي چې دا اسم ظاهر دا زما دپاره فاعل شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما دپاره مفعول شي. د تنازعي څلورم صورت هغه د دریم صورت الټ دی. یعنی دواړه دا غواړي چې دا اسم د دواړو تنازعه وي په فاعلیت کې او په مفعولیت کې. خو دا لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره فاعل شي. او د دې مثال دی لکه ضربت و اکرمني زیدن. نو دلته د ضربت او د اکرمني تنازعه ده په زید کې. ضربت وایي چې دا زما دپاره مفعول شي، او اکرمني دا غواړي چې دا زما دپاره فاعل شي. نو خلاصه دا شوه چې د تنازع الفعلان څلور صورتونه دي. لومبی صورت دا دی چې د دواړو تنازعه په فاعلیت کې وي، هر یو وایي چې دا اسم ظاهر زما دپاره فاعل جوړ شي. دویم صورت د تنازعي دا دی چې د دواړو تنازعه وي په مفعولیت کې، هر یو فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر زما دپاره مفعول جوړ شي. دریم صورت دا دی چې د دواړو تنازعه وي په فاعلیت کې او په مفعولیت کې. خو لومبی فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره فاعل شي، او دویم فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي. او څلورم صورت هم دغه دی چې د دواړو تنازعه وي په فاعلیت کې او په مفعولیت کې. خو لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر زما لپاره مفعول جوړ شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا زما لپاره فاعل جوړ شي. اوس راځو مونږه د عبارت حل. مصنف فرمایي اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما، کله چې دو فعلونه تنازعه کوي، جګړه کوي په یو داسې اسم ظاهر کې چې دغه اسم ظاهر د دې دواړو فعلونو نه وروسته وي. نو دلته لومبی اعتراض په دې عبارت باندې دا کیږي چې صاحب کتاب داسې وفرمایل اذا تنازع الفعلان، چې کله دو فعلونه دا تنازعه کوي. حالانکه تنازعه چې څنګه د دو فعلونو په منځ کې ممکنه ده، او دو فعلونه په اسم ظاهر کې تنازعه کوي، نو دغه شانتي کم شبه فعل له اسم فاعل، اسم مفعول او صفت مشبه دا هم په اسم ظاهر کې تنازعه کوي. مثلا زید ضارب و مکرم عمرا. نو دلته دا ضارب او دا مکرم دا اسم فاعل له، او د دې دواړو تنازعه ده په عمر کې. یا زید حکیم و طبیب ابوه. نو دلته دا حکیم او طبیب دا صفت مشبه ده، او د دې تنازعه ده په ابوه کې. نو دلته مصنف له پکار دا و چې هغې داسې ویلي وي چې اذا تنازع العاملان، نو بیا به دا عبارت فعل ته هم شامل وي، او کم صفت مشبه دی یا یو اسم دی هغې ته به هم شامل وي. نو شارحینو ته دې جواب دا ورکړی دی چې چونکې فعل دا په عمل کې اصل دی،
نو مصنف رحمه الله د اصل عمل ذکر کو، نو بیا به د اصل چې کوم عمل لی نو هغه عمل دا د فرع هم دی. نو د اصل په ذکر کولو سره فرع چې کوم شبه فعل لی هغه په دې کې خود به خود داخل شو. دویم اعتراض دلته دا کیږي چې دلته مصنف او فرمایل اذا تنازع الفعلان، چې کله دو فعل تنازع کوي، حالانکه څنګه چې دو فعلونه په اسم ظاهر کې تنازع کوي نو دغه شانتي 3 افعال 4 افعال او 15 افعال هم په اسم ظاهر کې تنازع کوي. مثلا صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت على ابراهیم. نو دلته دا صلیت سلمت بارکت ورحمت او ترحمت دا 15 افعال دي او تدیر ټولو تنازع ده په علی ابراهیم باندې. هر یو وی چې د علی ابراهیم دا زما معمول جوړ شي. نو مصنف رحمه الله د فعلان دا ذکر دا ولي وکړو. نو تدې آسان جواب دا دی او شارحینو دا ورکړی دی چې دلته مصنف د تنازعی کم اقل مرتبه ده هغه بیانوي چې کم نه کم تنازعه چې ممکنه ده نو هغه دو فعلونو کې ممکنه ده، د زیات نفي نه ده بلکې کم اقل مرتبه ده. مصنف هغه بیانول غواړي چې د تنازعی کم اقل مرتبه ده نو هغه دو فعلونو په منځ کې کیدی شي او د زیاتو څه حد نشته، 3 کیدی شي، 4 کیدی شي، 5 کیدی شي او داسې زیات هم کیدی شي. اذا تنازع الفعلان، کله چې دو فعلونه دا تنازع کوي فی اسم ظاهر، دلته مصنف رحمه الله د اسم ظاهر قید ولګاو چې تدې دواړو د تنازع په اسم ظاهر کې وي. نو په دې قید سره مصنف اسم ضمیر دایته وباسو. د هغې وجه دا ده چې اسم ضمیر دا به یا د فعل سره متصل وي یا به منفصل وي. که چرې د فعل سره متصل وي نو بیا خو په هغې کې د تنازعي صورت نشته، ځکه چې د کم فعل سره متصل دی نو دغه ضمیر به د هغې فعل د دې معمول وي. او که چرې منفصل وي نو بیا د تنازعي د دفع کولو کومه طریقه نحویان بیانوي، نو په هغې طریقې سره د ضمیر منفصل کومه تنازعه ده نو هغه نه دفع کېږي، نو دا زموږ د بحث نه خارج دی. بیا مصنف یو بل قید ولګاو بعدهما، چې دا اسم ظاهر د دواړو فعلونو نه وروستو وي. نو په دې قید سره مصنف رحمه الله هغه اسم ظاهر وباسو چې کوم د دواړو فعلونو نه مخکې وي یا د دواړو فعلونو په منځ کې وي. مثلا زیدن ضربت و اکرمت، نو دلته دا زید دا اسم ظاهر دی خو دا د دواړو فعلونو نه مخکې دی. یا ضربت زیدن و اکرمت، دلته دا زید اسم ظاهر دی او د ضربت او د اکرمت په منځ کې دی، لیکن په دې کې د دې افعالو تنازع نشته دی، بلکې دا کم اسم ظاهر دی خو که د دواړو فعلونو نه مخکې دی یا د دواړو فعلونو په منځ کې دی نو دا د لومبي فعل معمول دی، ځکه چې د دویم فعل د راتللو نه مخکې لومبی فعل په دې کې د عمل کولو دپاره مستحق شوی و. نو د دې قید فایده دغه ده. اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك. په دې عبارت کې مصنف د یو اعتراض جواب ورکوي. اعتراض د مصنف په دې عبارت باندې کیږي اذا تنازع الفعلان. مصنف رحمه الله دو فعلونو ته د تنازعي نسبت کړی دی او تنازع دا جګړې ته ویلی کیږي، حالانکه جګړه کول دا د ذی روح او کم عاقل څیزونه دي د هغې صفت دی. نو مصنف رحمه الله دو فعلونو ته د تنازعي نسبت څنګه وکړو، حالانکه افعال دا ذی روح نه دي بلکې دا غیر ذی روح دي. نو مصنف رحمه الله په اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم تدینا جواب ورکو او د خپل دغه عبارت دغه وضاحت وکړو چې د تنازعي مطلب دا دی چې دواړو فعلونو کې هر یو فعل معنوي طور باندې دغه اسم ظاهر طرف ته متوجه وي او هر یو فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر
دا زما لپاره معمول جوړ شي. نو د تنازعي نه مطلب دلته دی اراده کول، یعنی هر په دې دواړو فعلونو کې هر یو فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره معمول جوړ شي. أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا إنما يكون على 4 أقسام. نو مصنف فرمای چې په تدغه تنازعي بیا 4 صورتونه دي. الاول أن يتنازع في الفاعلية، لومبه صورت دا دی چې د دواړو تنازعوي په فاعلیت کې، لکه ضربني و اکرمني زید، د دواړو تنازع ده په زید کې، هر یو وایي چې زید زما لپاره فاعل جوړ شي. الثاني دویم صورت دا دی ان يتنازع في المفعوليه، چې دواړه تنازع کوي په مفعولیت کې، یعنی هر یو فعل دا غواړي چې د اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي، لکه ضربت و اکرمت زیدا. او الثالث ان يتنازع في الفاعليه والمفعوليه، د تنازعي دریم صورت دا دی چې دواړه تنازع کوي په فاعلیت او په مفعولیت کې. ويقتضي الاول الفاعل، لومبه فعل دا تقاضا کوي چې د اسم ظاهر زما لپاره فاعل جوړ شي. والثاني المفعول، او دا دویم فعل دا تقاضا کوي چې د اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي، لکه ضربني و اکرمت زیدا. لومبه فعل دا تقاضا کوي چې دا زید دا زما لپاره فاعل جوړ شي، او دا دویم فعل دا تقاضا کوي چې دا زید دا زما لپاره مفعول جوړ شي. او الرابع عکسه، څلورم صورت د دریم صورت الټ دی، یعنی لومبه فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي، او دویم فعل دا تقاضا کوي چې دا زما لپاره فاعل جوړ شي، لکه ضربت و اکرمني زید. اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي، نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه ذکر کوو. اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما، دا شرط دی. اذا شرطیه، تنازع صيغه واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، تنازع يتنازع تنازعا، د باب تفاعلنا د واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم صيغه ده. او الفعلان مرفوع بالف لفظا، دا د تنازع د پاره فاعل له. او مونږه دا خبره مخکې کړې وه کله چې مونږه د اسم اعراب بیانول چې د تثنیې حالت رفعي دا په الف سره وي او حالت نسبي او جری دا په یا ما قبل فتحې سره وي. نو دلته چونکې فعلان تثنیه ده او په حالت رفعي کې دا ځکه چې فاعل دا مرفوع وي، نو دې وجې نه دا مرفوع دی په الف سره. فی اسم ظاهر بعدهما، فی حرف جار او اسم دا موصوف دی، او ظاهر دا ولا صفت اول، او بعدهما دا مضاف مضاف الیه، دا مفعول فيه دا د واقع محذوب دا پارا. بیا واقع اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فيه سے مل کر دا صفت ثانی دے، دا اسم موصوف دا پارا، موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر دا بیا مجرور دے رفع جار دا پارا، اور جار مجرور متعلق دے دا پو تنازع پیل فورے، لہذا دا بیا شرط دے. دلته به بله مونږه اهمه د فایدې خبره دا وکړو، مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا، نو بیا به فعل د همیشه دپاره مفرد راوړی شي، خو که اسم ظاهر واحد وي، که تثنیه وي او که جمع وي. نو دلته کم فاعل لی نو دا اسم ظاهر دی او تثنیه ده، لیکن د دې دپاره به فعل دا به مونږه مفرد راوړو، نو دې وجې نه د تنازع دا مفرد راوړی شوی دی. اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما، دا شرط دی او تدی جزا ده. فهذا انما يكون على 4 اقسام، هذا دا مرفوع محلا دا مبتدا ده، انما دا کلمه حصر دی، او يكون على 4 اقسام دا ولا مبتدا لپاره خبر دی، لہذا مبتدا خبر دا بیا جزا ده د شرط لپاره، لہذا دا جمله شرطیه ده. او على 4 اقسام دا خبره مونږ بار بار ذکر کړی دا چې د 3 نه والا د 10 پورې چې کومې انسي دي نو تدی تمیز به جمع او مجرور به، نو دې وجې نه اقسام دا جمع راغلی دی او مجرور راغلی دی. په منځ کې چې دا کوم عبارت دی ای اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم، دا تفسیر دی دو تنازع الفعلان دپاره. اراد صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، او کلو دا مرفوع بضم لفظا دا مضاف دی، واحد دا موصوف دی، او من الفعلین جار مجرور دا ولا دا صفت دی دا واحد موصوف دا پارا، بیا موصوف صفت مل کر دا مجرور دی،
دا مضاف الیه جوړیږي د کلو مضاف دپاره، بیا مضاف الیه دا فاعل دی د اراده دپاره، او ان یعمل فی ذلک الاسم دا ولا به تاویل مصدر دا مفعول به دی د اراده دپاره، لهذا دا جمله تفسیریه ده. او دلته من الفعلین دا تسنیه راغلی ده، او چونکې دا په حالت جری کې ده نو دی وجنه ته دی حالت جری دا په یا ما قبل فتح سره دی. او بل دا ده چې دا موږ دا خبره وکړه چې دا واحدین دا موصوف دی، دی په باره کې هم موږ قاعده ذکر کړې وه چې کله د نکرې نه بعد جار مجرور راشي نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي، نو دی وجنه دا واحدین موصوف دی او من الفعلین دا ولا صفت دی. بیا فرمای الاول ان يتنازع في الفاعلیه، الاول دا مبتدا ده او ان يتنازع في الفاعلیه دا ولا خبر دی، او يتنازع دا دو تنازع يتنازعو دا د تسنیه مذکر غایب صیغه ده، دا په اصل کې دی يتنازعان، لیکن د ان د وجنه ته په اخر کې چې کوم نون اعرابي ده نو دا حذف شوی ده. الاول مبتدا او ان يتنازع في الفاعلیه دا ولا خبر دی. فقط نحو ضربني واكرمني زيد. الثاني ان يتنازع في المفعوليه فقط، الثاني دا مرفوع په ضمه تقدیری سره، چونکه الثاني دا اسم منقوص دی او د اسم منقوص دغه حالت رفیع په ضمه تقدیری سره، نو دی وجنه الثاني دا مرفوع په ضمه تقدیری سره، دا مبتدا ده. او ان يتنازع في المفعوليه دا ولا خبر دی. فی المفعولیت جار مجرور دا متعلق ته په يتنازع فعل پورې، او دا قاعده هم موږ بار بار ذکر کړې ده چې کله د معرفې نه بعد جار مجرور راشي، فعل راشي، یا بغیر د الف لام والا اسم راشي یعنی نکره راشي، نو دا عام طور باندې معرفه مبتدا جوړیږي او دا نور دا ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم دا الاول یا دا الثاني یا الثالث الرابع وغیره دا د الف لام ولا اسمونه دي، او دا ان يتنازع دا فعل راغلی دی، لهذا دا په خپل منځ کې مبتدا او خبر دی. الثاني ان يتنازع في المفعوليه فقط، فقط کې چې دا کوم افاده دي تفا فصیحیه وي او دا په شرط محذوب باندې دلالت کوي، او دا قط دا اسم فعل له او دا په معنی د انتهی دی. نو انتهی دا فعل له او په دې کې انت ضمیر دا پکې فاعل له، لہذا دا جزا ده د شرط محذوب د پاره. نو اصل کې تقدیر عبارت دا ده اذا وجد تنازعهما في المفعوليه فانتهي عن التنازع في الفاعلیه، او دا لومبه کم قد نو داغه تقدیری عبارت دا ده اذا وجد تنازعهما في الفاعلیه فانتهي عن التنازع في المفعوليه، نو دا فا دلالت کوي په شرط محذوب باندې. نحو ضربت واكرمت زيدا. الثالث ان يتنازع في الفاعليه والمفعوليه، الثالث دا مبتدا ده، وان يتنازع في الفاعليه والمفعوليه دا ولا خبر ده. ويقتضي الاول الفاعل والثاني المفعول، يقتضي دا صيغه واحد مذكر غائب فعل مضارع معلوم، او الاول مرفوع بضمه لفظا دا ولا فاعل، والفاعل دا منصوب بفتحه لفظا دا ولا مفعول به ده، لهذا دا جمله فعليه ده. او د ثاني عطب ده په الاول باندې، نو څنګه چې الاول فاعل د یقتضي د پاره، نو د قشانتی د ثاني د په واسطه د عطب سره فاعل د یقتضي د پاره، او الثاني دا مرفوع په ضمه تقدیری سره، او المفعول د عطب د په الفاعل باندې، نو څنګه چې الفاعل مفعول به دی نو د قشانتی د المفعول هم د مفعول به دی. نحو ضربني واكرمت زيدا. او الرابع عكسه، الرابع مبتدا وعكسه مضاف الیه دا ولا خبر دی. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمای اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما، کله چې دوه فعلونه تنازع کوي په یو داسې اسم ظاهر کې چې دغه اسم ظاهر ته د دواړو فعلونو نه وروسته وي، بعدهما کې د هما ضمیر دا راجع دی فعلان طرف ته. د تنازع مطلب څه دی؟ اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم، په دې دواړو فعلونو کې هر یو فعل دا غواړي چې د اسم ظاهر دا زما لپاره معمول جوړ شي، یا د اسم ظاهر په د فعل په دغه اسم ظاهر کې عمل وکړي. فهذا انما يكون على اربعه اقسام، نو تدې تنازعي څلور صورتونه دي. لومبه صورت دا دی يتنازع في الفاعليه، چې دواړه تنازع کوي په فاعلیت کې، لکه ضربني واكرمني زید،
دواړه تنازع دا کوي چې دا زید دا زما دپاره فاعل شي. الثاني دویم صورت دا دی ان یتنازع فی المفعولیة فقط چې دواړه صرف او صرف په مفعولیت کې تنازع کوي، هر یو وایي چې دا اسم ظاهر زما دپاره مفعول جوړ شي لکه ضربت واکرمت زیدا. او دریم صورت دا دی ان یتنازع فی الفاعلیة والمفعولیة چې دواړه تنازع کوي په فاعلیت او په مفعولیت کې. ويقتضي الاول الفاعل لومبی فعل وایي چې دا اسم ظاهر زما دپاره فاعل شي، والثاني المفعول او دا دویم وایي چې زما دپاره مفعول جوړ شي لکه ضربني واکرمت زیدا. څلورم صورت د دریم صورت الټ دی، یعنی لومبی فعل دا وایي چې دا اسم ظاهر زما دپاره مفعول جوړ شي او دا دویم فعل وایي چې زما دپاره فاعل جوړ شي لکه ضربت واکرمني زید. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.